بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، یو ځل بیا ستاسو ورور ستاسو ملګری صلاح الدین پروګرام پټو ملګرو سره موجود یم. ملګرو، نن کوم ټاپک دی، کوم پروګرام دی، هغه زموږ ډېر مختلف دی. څنګه به تاسو ته پته نن په سوشل میډیا باندې د دویم ورځ نه د ملاکنډ بورډ چې کوم ماشومان دي او ټاپ پوزیشن چې اخیستي، نو هغه کسان زموږ سره ریګولر په دې سوشل میډیا باندې دي. خو چې کله مونږ وګورو هم نو داسې یو اداره، داسې یو نوم اکسپرټ ایجوکیشن اکیډمي چې د کله نه هم دا په وجود کې راغلی، د هغې نه بعد هر کال دو په بورډ کې ښه پوزیشن اخیستی دی. خو نن موږ راغلي یو چې د هغه بورډ چا ټاپ کړی دی، د هغې د کم ماشومان ټاپ کړی دی. نن زموږ سره د هغې سکول چې کم مشر دی، کم ډایرکټر صاحب دی، امجد علي شاه صاحب موږ سره موجود دی. خو هغه که وګورو په دې علاقه باندې یو سیاسي مشر هم دی، خو د سیاسي مشرت نه علاوه زموږ سره د سوشل ورکر په حیثیت باندې یو کار هم کوي. چېرته هم څه مرستې څه ارسئ نو چې امجد صاحب سره مونږ کله هم رابطه کړي، یا هر یا تنظیم یا سټوډنټان که چېرته د لوبو میدانونه وي نو په هغه کې هغه مخکې وي. خو نن راغلي یو هغه باس په ورسره نه چېړو، صرف دغه باس ورسره چېړو چې پرونی بورډ کې ماشومانو کم پوزیشن اخیستی دی. مخکې دو سکول به کال په کال اخیستو، تېر کال دو اخیستی دی، که نه یې اخیستی، څه کال دو څه پوزیشن دی. جی بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو صلاح الدین بھائی انتهایی مشکور یم. زه چې سوشل میډیا کله هم زما نظر پرې وځي، ستاسو پوسټ زه ګورم نو انتهایی کنسټرکټ او یقینا چې په دې معاشرې د پرمختګ دپاره او د دې خلکو د ترقۍ دپاره کم ځای هم څه مسلې هغې ته تاسو نشاندهي هم کوئ او یو برفور کردار ادا کوئ. اکسفورډ ایجوکیشن اکیډمي 1985 کې چې کله مونږ د دې آغاز کولو، په هغه وخت کې په ملکنډ ډویژن کې زه به دا ووایم چې دا دویمه اداره وه. د خلکو مختلف سوالونه به و چې ستاسو سره دا واړه پنځم پاس کې نو چېرته به ځي او دا به کیډټ کالج ته بدلی شي او که به نه شي، لسم به د کم بورډ نه به کوي، کالج کې به بیا ورته ایډمیشن میلاویدي شي او که به نه شي. دا ډېر مختلف زمونږ اول هم د دغه نمونه سوالونو سره مخامخ به و. سرجي او تپوس په دې ټایم کې بل را یادېږي، دا اداره چې کله مخکې راغله نو زمونږ چې واړه مونږ یاد شي نو خلکو دا د انګریزانو سکول دی، انګریزي ورته ښه دې باره کې څه وایي. جي نو بدقسمته قوم خو مونږ یو، هر یو نوی شی چې راځي نو هغه مونږ د هغې مخالفت کوو. کله چې ریډیو ایجاد شو زمونږ ځینې خلکو د هغې مخالفت کولو، کله چې ټي وي راغی نو د هغې بیا ډېر زیات مخالفت، بلکې کله چې په اول ځل باندې پرنټینګ پریس جوړ شولو نو د پرنټینګ پریس باندې هم د خلکو هغه مخالفت او وجه هم دا ده چې زمونږ دا علاقې چې کم دی د دې شیزونو د دې مخالفتونو په وجه باندې مونږ شاته تلي وو. نو په هغه وخت کې هم چې اکسفورډ کله مونږ آغاز وکړلو، اولنی اگزام مونږ غالبا 95 کې مونږ د بورډ ورکړی و. زمونږ په دویم اگزام کې بالکل عبدالوحید خان چې هغه وز ډاکټر دی، قطر کې غالبا الته کې هغه سرویسز هغه سرانجام کوي، د توتکان سره هغه دغه تعلق دی. بیا په دویم ځل باندې زمونږ ډاکټر مقبول هم د دې بډخیلې دی او داسې مسلسل عتیق او داسې مختلف کسان چې هغه نن ډاکټران یا انجینیران دي. مونږ تقریبا هر کال کوشش هم زموږ د ادارې دا راغلی دی. زمونږ سټوډنټس شکر الحمدلله هغه فسټ یا سیکنډ تھرډ او ډېر کم په ټاپ 10 یا 30 کې، بلکې په اولنو کې زمونږ همیشه چې کم دی هغه راغلی دي. پرونی سټوډنټ هم زمونږ فرست پوزیشن هولډر دی. مخکې به په دې بورډونو کې به ټاپ 10 او ټاپ 20 به و، خو د حکومت یو عجیبه غوندې پالیسي او د حیرانتیا خبره هم ده، ځکه چې په دې ټاپ 20 کې به چې څونه کسان به هغه به تقریبا 99% د پرایویټ سیکټر خلک به، بلکې 100% به زه ورته ووایم. او حکومت خو دا یو کوشش شروع کړی دی چې هغه په څه طریقه باندې د پرایویټ سیکټر ډسکریج کړي. نو هغه ټاپ 20 او ټاپ 10 هغه ختم کړل او ټاپ 3 ته راورسول. خو هم د ننه پورې چې څونه هم نتایج راغلي، د څونه بورډونه راغلي دي، د په دې ټاپ 3 کې هم ټول پرایویټ سیکټر دی. بیا به هم انشاءالله چې 99% نه بلکې زیات په زویم شي دا پرایویټ سیکټر به. نو پرون هم زمونږ پس پوزیشن زمونږ د سټوډنټ راغلی دی په 10 کې، په 9 کې هم زمونږ انشاءالله چې بالکل ښه پوزیشن هم دی. 532 532 نمبر دی، آؤٹ آف
550 550 کې 532 زمونږ په روز کلنۍ کم دا اوس چې کم فسټ راغلو نو د 530 نمبر وي نو دا پیر زمونږ 532 ان شاء الله چې زمونږ دغه پوزیشن و بیا هم کال له برازي هم دغه شان د اف سی دا مخکینی امتحان چې کم زمونږ شوی دی نور ریزلټ چې کم دی هغه ایویټډ دی لا نه دی راغلی خو اخیرانی ریزلټ زمونږ ایمان ګرز په جنکو کم زمونږ د بورډ فرست پوزیشن سیکنډ پوزیشن هم زمونږ او په انجینیرینګ کې زمونږ نهار الله یو شاګرد هغه تھرڈ پوزیشن نو فرست سیکنډ تھرڈ پوزیشن زمونږ په کالج کې هم راغلي دي مونږ تر اوسه پورې دا د الله تعالی احسان دی چې زه کوم اسپتال ته ځم د مخکې ورځو کې توتکان اسپتال ته لاړم توتکان اسپتال کې غالبا 9 ډاکټرانو او په 9 کې 4-5 زمونږ اکسفورډیانو د بړخېله ته چې لاړ شم کم ځای ته چې ځم نو ډاکټرز شکر الحمدلله په ډېر غټ تعداد سره په هر ځای کې موجود دي کو انجینیرز خواله ځو یا نور آفیسز ته ځو نو انجینیران یا په نور سیول سرویسز کې دا د الله تعالی احسان دی چې په غټ تعداد سره موجود دي مونږ سرجی او تاسو بل کوم چې تاسو سٹارټ اغسته د سکول د سپ پر نام سٹارټ اغسته نه نسی تعداد نن سبا تعداد څه دی جی تعداد زما په اولنی کال کې ماته یاد دي چې 158 زمونږ تعدادو په اولنی کال باندې مونږ د 2000 کې پورې مونږ تقریبا دغه 2200 2100 2300 دغه زمونږ تعدادي خو مونږ په خپل اداره کې نور تعداد نه سیوا کوو هم دغه کسان دي لکه سکهال زمونږ نه په 9 او 10 کې تقریبا 480 پورې کسان زمونږ امتحان ورکو په نهم او لسم کې او په لسم کې زما په خیال زمونږ نه 260 زمونږ نه واړه لاړله نو هغه 260 مونږ په دوباره باندې بیا هغه داخل شي نو مونږ هغه تعداد 2200 چې کم دی نو هغه مونږ مینټین ساتلی دی تقریبا د 10-12 کاله گو چې مونږ بلډینګونه زیات کړه دا وسنی بلډینګ مونږ د کالج پورشن چې جوړ کړی دا کم چې ازر داغه هډ دی نو هغه مونږ بالکل ایکسترا جوړ کو داغه په ځای باندې دلته زم په د دوانو پورشنو کې کمرې په هر یو پورشن کې نه لس هغه زم سره فارغ پاتې شولې خو مونږ سټوډنټس له ماحول زیات ورکول غواړو چې زیات شي نورم زیات شي بالکل سر چې مونږ لکه څنګه په د ویډیو په پیل کې خبرو کړو کنه چې تاسو سیاسي او هر څه هغه نه علاوه د سوشل ورکر په حیثیت تاسو په هر ځای کې کار کوئ که د لوبو میدانونه دي که نور داسې د چا اواز تاسو ته چا رسولی هلته هم ځان رسولی دی دلته نور ادارې هم داسې دي چې مونږ کتلي دي کورونو ته تللي پروګرامونه هم کړي داسې ماشومان دي چې په پرایویټ سکولونو کې سبق وایي خو د پلار د غربت د وجې نه یا د کمزورۍ د وجې نه واپس د سکول نه هغه ماشومان خلکو ایستي دي خو چې کله ستاسو اداره مونږ وګورو یا تاسو ته مونږ چا په سر اطلاع کړي او چې څومره معلومات هم کړي مثال چې 1000 کسان هم په 1000 کې د 3-3.5 ماشومان پرېږدي دلته سبق وایي آیا دې کې څومره حقیقت دی جی صلاح الدین بھائی داسې ده چې اکسفورډ چې مونږ وګورو دا څونه خلک چې د دې ځینې وته غریبانانو ښه سبق ویلی دا ډېره زیاته د افسوس خبرې چې د غریب سړي بچي ته کو لږ هم ماحول ښه میلاو شي یو تعلیمي ماحول میلاو شي نو هغه سبقونه ښه وایي نو په دې باندې زه د الله تعالی ډېر زیات شکر ادا کوم چې زما په ادارو کې هم دغه خلکو غریبانانو خلکو زیات سبقونه ویلي دي زما د ادارې نه څوک به داسې نه وي چې هغه دا ووایي چې زه فیس نشم ورکولی او هغه دې وځي او نه څوک دا ویلی شي چې ما د فیس په وجه باندې به څوک د خپل ادارې نه به ما ویستی نو شکر الحمدلله دلته دا څه چې زه اینم زه که نور سیکټر کې د نورو ملګرو ته وګورم نو د هیڅ چا داسې دونه دغه پراپرټي او یا د سکول خپل بلډینګونه نشته او دلته فی هم کم تنخواګانې هم زیاتې پینشنیبل جاب هم زه ورکوم دا هم ستا دپاره به یو ناشنا خبره ښکاري زمانه تقریبا 28 نه بلکې 29 ټیچرز چې کوم دي یا سټاف نور ممبرز چې کوم دي هغه نن سبا هغو پنشن د ګورنمنټ نه اخلي او د دې ادارې نه هغه پنشن یافته شوي دي نو شکر الحمدلله مراعات هم ښه زیات ورکوم دغه هم ډیر زیاتی کنسیشن هم ډیر زیاتی رعایتونه هم زیاتی دغه باوجود د الله په نصرت او د خلکو د دعاګانو په وجه باندې د اداره روانه ده
صحیح سر پروګرام خو نور مخکې هم زی خو پروګرام رس مختصر کو جی اخره کې به تاسو بل کو چې که سوچ کو زنګ په دې علاقې باندې د ټول نه لوی اداره چې د الحمدلله اکسفورد ایجوکیشن دی بیا د هغې سره نور ادارې هم دلته ګورې په سونو ادارې نور هم جوړې شوي دي خو کم پرونه چې ریزلټ وشو په دغه کې ریزلټ کې د استادانو د مهنت سره نتیجه ده د هغو د والدینو سره نتیجه ده او دا کم نور سټوډنټان چې روان دي روان کله به دا امتحان ورکوي د هغو دپاره به سوي او نور کم سکول چې دي د هغه سکول د اساتذو دپاره به سوي چې ماشومان ته په څه طریقه کار وکړي او چې دا پوزیشن هغو هم داسې راشي. صلاح داسې نه یو خو به زه دا ووایم چې په پرایویټ سیکټر څونه چې هم پرایویټ سکولونه دي هغه اوس د هغو هیډز د هغو پرنسپل ډایرکټر چې کوم دی هغه انتهایي محنت کوي د هغو سټاف هم محنت کوي. زما د ادارې غټه وجه چې کومه ده نو هغه ټیچر ټریننګز دي چې ټیچر ټریننګ زما بالکل یو ریګولر دغه داسې یو کنسلټنسي د هغو ته هم د سکول او د کالج سایډ ورکړی دی بله یو کنسلټنسي اتالیق چې هغو د کراچۍ سره د هغو تعلق دی باقاعده لایو هغه زمونږ دلته ټریننګ د سټاف کوي د سټوډنټس هم ټریننګ کوي مختلف دا اوس زمونږ دا یو هفته تقریبا زمونږ په کلیګرافي باندې وچلېدله چې صرف خوشخطي او هغه هم د ګجراوالۍ کسان دي هغه راغلي دي او دلته لاهور او د ګجراوالۍ هغه په دې کې نو زه کوشش کوم چې نوي جدت په دې اداره کې پیدا کړم. بله یو اهم خبره ما نه یېره شوله ما تاسو ته خبره کول خو خبره په هغه ټیم کې کټ شوله هغه دا چې مونږ ډاکټرز انجینیر او نور سرویسز ته خلک هغه مونږ پیدا کړي د ادارې پیدا کړي دي خو دلته پی ایم ایس یا سی ایس ایس کم چې کمپیټیټیو سرویس د مقابله کم امتحاناتو کې چې سټوډنټس حصہ دي هغه خلک ډیر زیات کم لکه دلته ټرند دا دی چې یا به ډاکټر پلار هم دا وایي چې زما زوی به یا ډاکټر جوړیږي یا به انجینیر جوړیږي مونږ دا پرې یو نوی آغاز کوو هغه نوی آغاز چې کم دی نو هغه مونږ د سوشل ساینسز مونږ آرټس سبجیکټس په مونږ انټروډیوس کوو او په آرټس سبجیکټس کې عام ټرند خو دا دی چې قابل الګ هغه ځي انجینیرینګ او میډیکل ته مونږ دا پره د آرټس لپاره A1 او A ګریډ چې کوم دی هغه مونږ هغه وړولو مونږ ترجیح ورکوو چې هغه به مونږ هغه سبجیکټس انګلیش باندې به زیاته توجه ورکوو انګلیش سبجیکټ به انګلیش الکټیو به ایډوانس انګلیش ایډوانس به پکې او داسې نور سبجیکټ چې هغه په پی ایم ایس او سی ایس ایس ایگزامز کې هغه له مدد ورکوي په هغې کې به مونږ ورکشاپ او سیمینارز او ګروپ ډسکشن په دې طریقه باندې به ځو چې دا خلک لاړ شي او هغې طرف ته لاړ شي نو دغه به کوو. تا چې څنګه وویله حقیقت دا دی چې انډیویژولي زه هېڅ نشم کولی په دې کې زما د سکول ایډمنسټریشن چې آفتاب دلته په سکول سره کنسرن دی ازر په یو بهترین طریقه باندې د کالج پورشن چې کوم دی هغه چلی د سره سټاف چې کوم دی نو زموږ سټاف شکر الحمدلله ډیوټډ دی هغه محنتي دی زموږ سټاف تقریبا پرمننټ دی ځکه چې هغو له مونږ دلته فیسیلیټیز ورکړي نو هغه چرته هم دا کوشش نه کوي چې نورو ادارې ته لاړ شي دلته خپل جاب چې کوم دی خپل سروس چې کوم دی نو هغه پرمننټ هغه ګڼي نو په دې وجه باندې سټاف هم ډیوټډ دی او د سټاف د محنت په وجه باندې په دې ادارې کې چې هر څه راځي کله هم امتحاني او که هر نمونه وخت راځي هغه بالکل د خپل اداره ګڼي. زه به تاسو ته بل یو دا ووایم چې زموږ سره کم شاګرد کلاس 9 کې احترام هغه د مخکې ورځو کې د بورډ نه موږ ته ټلیفون وشو چې ستاسو سټوډنټ تاسو به رالیږئ د ساینس فاونډیشن اسلام آباد هغه د بورډ په سطح باندې یو کمپټیشن وي په هغې کې تقریبا مور دین 60 سکولز په هغې کې شامل وو زمونږ هغه سټوډنټ بالکل مونږ ورته سهار ووایه په سکول کې مونږ اعلان وکړو چې څوک شته چې هغه لاړ شي هلته او په ایسې کې هغه ته د ایسې ګو چې هلته ټاپک ورکړی شي او هغه د سره تیاری نه وکړی هغه لاړلو او هغه ټول هغه بورډ کم چې کم دی هغه ټاپ کړلو او پس پوزیشن هغه پکې واغستلو او هم په 9 کې چې کم دی نو هم هغه 532 مارکس اخیستی دي نو دا ټول د اساتذه او د سټاف دغه ټیم ورک نتیجه. بل یو خبره کوم چې په اخره کې چې وګورو دلته څومره ادارې دي چې نن سبا چلیږي
نو هغه یو ګورو یا ستاسو سره ټیچرز پاتې شوي دلته یا د هغو دي یا ستاسو شاګردان دي کې حقیقت شته دی جی اکسفورډ چې کم دی د تعلیم یو جال پیلاو کړی د هغه یوازې دا ځای نه که په تیمرګري ته زه لاړ شم چونکې زه د پرایویټ انسټیټیوشن د تحریک سره زما واسطه هم ده د صوبې په سطح سینیر وایس پریزیډنټ یم که زه سوات ته لاړ شم که ارزي که باجوړ ته لاړ شم په دې ملکنډ کې ډېرې ادارې چې کوم دي اکثر زما سټوډنټان دي یا ما سره ټیچران پاتې شوي دي ډیره مننه سر دا و جی اکسفورډ ایجوکیشن اکیډمي ډایرکټر امجد علي شاه صاحب چې موږ له دومره ټایم راکو او ان شاء الله موږ به همیشه په دې خپل پاڼه باندې ستاسو سره د دې علاقې کوم مسایل د علاقې کوم ښه پروګرامونه ستاسو به شریکو په هر ځای کې چې ښاد آباد خوشاله او بریالي اوسئ خپل رور صلاح الدین په خپل دعاګانو کې یا ساتئ د